د دنیا ټولو نه غټ ځناور بلو ویل جی په سمندر کې جون کې یو داسې مې چې د حقیقت در سره بیان کوم حیران بشي. سبحان الله ماشاءالله به کمنټ کې ضرور لیکي. الله په ګوره دا یو داسې مخلوق پیدا کړی چې په دنیا کې دا وخت ټولو نه غټ مخلوق چې کم دی هغه بلو ویل دی او د خوراک د دنیا ټولو نه وړوکی مخلوق دی جی. تاسو به ډاینوسور نوم اورېدلی وي چې په دنیا کې یو داسې طاقتور ځناور ډاینوسار تیر شوی دی. خو ډاینوسور نه هم دا ځناور چې کم دی د وزن لحاظ سره د جسم لحاظ سره غټ ځناور چې کم دی دا وخت په دنیا کې بلو ویل دی جی. بلو ویل حوالې سره ډیټیل سره خبره کوو چې د وزن چې کم دی 200 ټن د بلو ویل یو میچور بلو ویل چې کم وي د وزن 200 ټن وي جی. د وزن 200 ټن مطلب دا چې د 3 د هاتیانو عمره 33 هاتیان چې را یوځای کړي نو د یو بلو ویل عمره وزن لري او د صرف د ژبې وزن د یو افریقن هاتی برابر وي جی. د بلو ویل زړه د یو موټر کار عمره وي. د چې د بلو ویل دا کم مې تاسو له سکرین باندې ښکاري د زړه وزن یا د زړه سایز چې کم وي د یو موټر عمره وي. کم موټر کې چې مونږ انسانان ګرځو د هغې عمره خو د زړه وزن او سایز وي. بل طرف ته د زړه چې کم دی هغه چې کم مین رګ وي د زړه مین رګ دومره غټ وي چې په هغې کې یو ماشوم ښه په اسانه باندې لامبو واخلی شي. لکه دومره غټ پایپ وي د زړه چې کې یو ماشوم چې کم دی لامبو واخلی شي لکه تیراکي پکې کولی شي. دومره غټ یو رګ چې کم دی د جسم ته لګېدلی وي د زړه ته لګېدلی وي د زړه رګ مین رګ چې کم دی. خبره چې بلو ویل کله سمندر کې ښکته غوپه وخي نو د زړه اکسیجن بچکولو دپاره صرف 2 پیرې پورې درزیږي. لکه زمونږ د زړه چې کم دی د یو نارمل انسان زړه په یو منټ کې د 80 نواله 120 پورې تقریبا درزیږي. 80 نواله 120 پورې د یو نارمل د صحتمند انسان چې بیا کله انسان بوډا کېږي نو د زړه د دړکنې هم راکمیږي 70 لره ورسي 60 لره ورسي لکه دا بیا چې څومره راکمیږي دومره انسان زړه کار پرېږدي جي. بل طرف له او چې کله یې زړه درزیږي نو په سمندر کې لرې پورې د زړه د درزېدو اواز اورېدلی کېږي. چې کله بلو ویل په چغه شي کله دی د مستۍ اواز راوباسي په سمندر کې دننه نو د هغې اواز دومره دروند وي لکه 188 ډیسیبل لکه یو انساني وخت چې کم دی د دې چغې اواز هم نشي برداشت کولی لکه دومره تیره چغه دی وخي دومره تیز اواز وي د دې مهي شکار ډېر زبردست طریقه ده. لکه اوس په تاسو وایو چې دا دومره غټ مخلوق دی دی خو به خوراک هم ډېر زیات کوي دی خو چې خوله کولو کې نه ټول سمندر به دی په خوله کوي. اورې جي دومره غټ مهی تاسو به وایئ چې دی بس هم بلاخور مهی وي نه جي د دې مهي خوراک چې کم دی د مهي مړی د مړی الله پاک داسې جوړه کړې ده چې ډېر غټ خوراک دی نشي کولی لکه دا نه چې یو دومره غټ مایع دی را په خوله کې یو لواړې تیر کړي نه جي. د باسکټبال عمره خوراک باسکټبال سایز به څومره خو تقریبا دومره به یا باړو دومره یې واچوه دا د باسکټبال سایز نو دا سایز د باسکټبال عمره سایز عمره خوراک دی تیرولی شه. د مړی رګ چې کوم وي الله پاک داسې جوړ کړی دی لکه دی نه چې دی یو دومره غټ غټ بس میان را خوله کولاوی او تیری نه جي. د باسکټبال نه غټ سایز کې خوراک دی نشي تیرولی د مړی سایز دومره نه دی الله پاک داسې نری مړی دله ورکړی ده جي. د خوراک څه دی په سمندر کې ټولو نه مایکروسکوپیک ارګینزم چې کوم دی هغه د خوراک دی. هغه خوراک په سمندر کې چې انساني سترګې په نظر هم نه راځي. یعنی د الله پاک دې کارونو ته ګوره د دنیا ټولو نه غټ مخلوق چې کوم دی د هغه خوراک د دنیا ټولو نه وړوکی خوراک د دنیا ټولو نه کمزوری خوراک خو در وزن 400 کیلوګرام خوراک کوي. واورئ جي در وزن 400 کیلوګرام دا واړه مخلوقات خوري په سمندر کې دا د بلو ویل خوراک دی. نو په سمندر کې دننه بلاګانې الله پاک پیدا کړي دي. دې کې لا ډېرې داسې بلاګانې دي چې هغه لا انسان لیدلي هم نه دي. انسان لا هغه سپیشیز ډسکور کړي هم نه دي لکه سمندر کې دننه. خیر دا په دې ویډیو کې د بلو ویل حوالې سره لږ معلوماتو د ویډیو کتلو زیاته مننه مخکې ضرور شریکه کړئ.